دا ډي پي او صاحب راته داسې ښکاري چې دې له مور پیپ او داسه کې ورکړي دي. زما خو په دې عمر کې چېرته داسې ډي پي او نه دی راغلی چې سودخور یې راټینګ کړي، آیس والا یې راټینګ کړي، رشوت خور یې راټینګ کړي، چرسیان یې راټینګ کړي، پوډریان یې راټینګ کړي دي. هو ډي پي او صاحب زه خو یو مشوره در کوم، ټایم راسه نشته ګنې خواله درتلم، که ستا ته ټایم میلاو شو ما خواله راشه ګپ شپ به ولګو. زه خو دله یو مشوره در کوم دا جرګمار هم راټینګ که ګوره دوی هم شوړې الي په خلکو په سوله کې ساخلي شوړې الي. دا به مونږ تا ته څنګه په ګوته کوو؟ ورکه دا ټاپک لږ وچېړم. ما صحافیم یم کراچۍ کې مې یو اخبار کې کار کوو. ډي پي او صاحب دا لږ کلیپ ستا دپاره نو هلته ما یو ایس ایچ او انټرویو کوو او هغه داسې ایس ایچ او ذوالفقار سم وي نوم اوس راته چا یې ډي اس پي شوی دی. د هغه په ایریا کې 5 लाख آبادي وه، په هغې کې چا سکه چې ګوټ کم نه شو خرڅولی. ما انټرویو له لاړم، ما جي تاسو دومره غټه آبادي کنټرول کړې ده د دې کوډ څه دی؟ ما ته ویله جي اخبار کې به یې نه راولي نو بیا یې درته ویم. ما جي ووایه یاره جي وایي زما په دې حلقه کې 400 مساجد دي او 3 چرچونه دي. دغه 400 علما زما سره په لاین دي او دغه 3 پوپ هم زما سره په لاین دي. دوی ما ته میسیج وکړي چې زموږ به د ګاونډ کې چا تورسرې راوستې ده او بېعزتي وله کوي نو یې مال ته ډایرکټ چاپه وایي. ډي پي او صاحب سم کار دې شروع کړی دی، ستا مور غیرتي وه، مور ته ډېر نر پلار نه پیدا یې. دقه لیسټ ټولې ضلعې جوړ کا، مونږ به راته دا سوشل غله ښیو او بس دې ګریوان ته لاس اچوه. دغه اتارټي تاله الله درکړې ده، ته ډېر غیرتمند د مور نه پیدا یې. مونږ دیر ته هم دغه شان غیرتمند بچي پکار دي چې د دې معاشرې نه دا ګن پاکي. خبره له دې پورې چې ما تحقیق کړه، اوس دا ټاپک نه جوړم چې ته ملګری